زکات العسل د شاتو زکات په زکات په شاتو کې شته چې مچۍ دې ساتلې دي او هغه مچۍ زکات شات کوي هغې کې زکات شته که نه شته. امام احمد حنبل رحمه الله په فقهاو کې، امام ابو حنیفه رحمه الله په فقهاو کې، امام البانی رحمه الله په غیر مقلدینو کې دا د دې قائل دي چې دې کې زکات شته. او شوافع چې دي او مالکیان چې دي هغه وایي پس دې کې زکات نشته. نو اوس زمونږ د غیر مقلدینو چې دا مچۍ ساتي نو د دوی چې د کله د مچیو خبره راشي او وایي چې شات دې ورکوو چې شات دې ورکوو بیا خو زمونږ تاوان دی ټول وایي بیا خو ګټه نه کوي. نو بیا په لسو بوکو کې بشکو کې چې یوه بشکه موږ ورکو زکات نه وایي بیا خو تاوان کوي. نو دلته وایي مذهب د امام الباني صحیح نه دی، د هغه تصحیح او تضعیف ته اعتبار نه ورکوي. زر وایي نه الباني بیا وایي نو خو موږ یې نه منو په دې روایت کې فلانې صاحب ضعیفه دی، اگر که الباني ورته ویلي دي چې دا روایت صحیح دی او د دې نور شواهد موجود دي او د نورو شواهدو د وجې نه دا باندې عمل دی، دا احمد حنبل رحمه الله وایي نه وایي بیا یې نه منو. وایي بیا مسلک پکې د چا منو؟ بیا مسلک وایي د شوافیو او مالکیانو منو. تاسې کې څوک د شاتو والا شته؟ تاسې کې څوک دی؟ چاچو دلې ولې شات دي؟ ماماګان څه کې ماماګان؟ څه شی دي؟ نه نو وایم چې کورونو کې ووایي چې زکات دې ورکوئ لسو بوشکو کې یوه بوشکه ورکوئ وځئ نو چې بس بیا به وایي دا پکې چا راویستل دا خو نه منو. دې کې وایي امام مالک صاحب او امام شافعي صاحب منو. ولې دا روایت چې په کوم کې دا راغلي دي په دې کې صدقه ابن عبدالله دی دې سند کې او هغه کمزوری دی او واقعي کمزوری دی په دې روایت کې او په دې باب کې صحیح روایت نه دی راغلی لکه څنګه چې امام ترمذي رحمه الله ویلي دي صحیح روایت په زکاتو د عسلو کې نه دی راغلی. حدثنا محمد بن يحيى النسابوري قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة التنيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل 10 أزق زق په هر لسو بوشکو کې یوه بوشکه ده. زق هغه د څرمنې دغه ته ویلی کېږي لوښي ته چې هغه به د شاتو دپاره استعمالېده او یا پکې غوړي ایښودلی کېږي نو هغه ظرف من جلدین چې یجعل فیه السمن والعسل هغې ته زق وایي. نو په هغې ته موږ او تاسې ګوډی ویو نو په لسو ګوډو کې یو ګوډی دی. اوس نن سبا پکې ټولې د شاتو په کاروبار کې هغه دغه دا بوشکې چې ورته ویلی کېږي ټاپکې آفرین نو په لسو ټاپکو کې یوه ټاپکه ده. وفي الباب عن ابي هريره وابي السياره المدعي وعبد الله بن عمرو قال ابو عيسى حديث ابن عمر في اسناده مقال. دقه روایت د ابن عمر د تیر په سند کې وی مقال له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم د نبی علیه السلام نه پکې صحیح حدیث په زکات د عسلو کې نه دی راغلی. والعمل على هذا عند اکثر اهل العلم دی وی چې زکات به پکې ورکوي دی حدیث باندې عمل کړي احمد کړي اسحاق ابن راهویه کړي امام ابو حنیفه کړي. وقال بعض اهل العلم ليس في العسل شيء وصدقة ابن عبد الله ليس بحافظ وقد خولف صدقة ابن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع. نو هغه دا روایت دی ګوره چې مخالفت شوی دی د صدقه نه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الواهب الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر
عن نافع قال سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، وما ورجل ما عندنا عسل نتصدق منه سره خو نشته سیبه چې مونږ ته صدقې ورکو، ولكن أخبرنا مغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة. فقال عمر بن عبد العزيز عدل مرزي. مغیره ابن حکیم چې دی دا خو عادل دی مرضي دی، نو خلق عاملینو ته ولیکل چې د شاتو نه زکات ما اخلي. باب ما جاء لا زکات علی المال المستفاد حتى يحول عليه الحول.